کړی سما په پوکي او برکات سرو غرمو اخیست یم سورې د بڼ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. الله رب العزة يهود سرسو خطابات ذكر چې هغه مخکې اول په هغو باندې انعامات ذکر کړل، بیا د هغو خبایث، بیا د هغې نه وروستو بل خطاب ذکر کړ چې دیو ولقد آتینا موسی الکتاب، چې موسی علیه السلام د کتاب راغلی و. دغه کتاب په دې کې چې د تورات او انجیل په دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه نو دغه دیو خو وپېژند د رسول او بیا یې د هغې نه انکار وکړو، د قرآن نه انکار وکړو او د رسول نه انکار وکړو. بیا الله ذکر کوي چې دیو اخته شو په غضب کې او د پاره د کافرانو عذاب مهین دی، عذاب شرمونکی. دې آیات کې د یهودو یو بل صفت ذکر کوي، دا منافقت دا په دې کې هم دی. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله کله چې ویل شي دوی ته چې ایمان راوړئ په هغه کتاب چې نازل کړی دی الله، قالوا وایي دوی نؤمنو ایمان راوړو مونږه بما انزل علینا په هغه کتاب چې نازل شوی دی په مونږه، هغه چې مونږ ته راغلي مونږ په هغې باندې ایمان دی. ویکفرون بما وراءه او انکار کوو هغه چې علاوه د دین دي، یا کفر کوي په هغه څه چې غیر د دین دي. وهو الحق او حال لري چې دا قرآن حق دی، مصدقا تصدیق کوونکی دی، رښتینی کوونکی دی ما دا کتاب معمول چې دوی سره دی. قل ورته فلم تقتلون انبیاء الله، نو که تاسو تورات منئ او تاسو چې دی قرآن وایي موږ نه منو، نو تورات کې انجیل کې دیو کې خون ده چې انبیاء وجل دا حرام دي، ناروا دي، د خلکو وجل. نو چې تاسو تورات منئ، کتابونه منئ خپل، نو تاسو بیا ولې انبیاء وجل؟ قل ورته فلم تقتلون انبیاء الله، ولې وجل تاسو نبیان د الله من قبل د دې نه مخکې ان کنتم مؤمنین، چېرته تاسو رښتیني بلې خپلې دعوه کې. ولقد جاءكم موسى بالبينات، د دې لناش شپږم خطاب دی. ويقينا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام، او دا تتمه ده د ما قبل د ټولو زړو احکامو دي. ولقد جاءكم موسى بالبينات، يقينا راغلی تاسو ته موسی علیه السلام په واضح دلیلونو. بینات د څه مراد دي؟ مفسرین لیکلي هغه 9 معجزات چې اوس د سورت اعراف کې ذکر کېږي، یا هغه 8 انعامات چې مخکې کوم ذکر شو هغه پکې دي. ثم تابعتم إليه من بعده، تاسو نیسو خلال په خدای سره رسول الله موسی علیه السلام نو کوي ټول دا وانتم ظالمون، او تاسو ظالمان یې. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، او یاد کړئ وخت چې وعده واخیستمه اغسطه مې مضبوط لوز ستاسو ورفعنا فوقكم الطور، او
اوچت کړو د پاسه تاسو نه غر تور غر او دا بالکل اوچت شوی او وروسته سورة اعراف کې راځي وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم چې دا بالکل چترۍ په شان د دې باندې له پاسه راورځېدو دوی بس منګوله خذوا ما آتيناكم بقوة وویل موږ راواخلئ هغه چې موږ درکړو تاسو ته بقوة په قوت سره واسمعوا واورئ وقالوا دوی سمعنا وعصینا ویل دوی واورېدل موږ وعصینا نافرماني کوو دې کې څو توجیهات دي شیخ درستم احسن قرار ذکر کړي سمعنا وقت وی چې کله په دې شو باندې باندې وعصینا وقت وی چې کله بیا کړه شو یا په خپل باندې خدای سمعنا حضور کې دې نه فرمانو وعصینا او شریفو فی قلوبهم العجل او کورشو پزړونو کې محبت تسبیح په کفرین په سبب د کفر دي داسې محبت د دې پزړونو کې ننوځي او تسبیح چرک رک تجیل الله تعالی لکه وبو دا چې سره اوس کې او دا هر زید جیدا ورسي اور به سما امركم ایمانکم وړي په عاشق چې وګم کوي تاسو ته ایمان واستاسو ان کوم مؤمنین کړه ایماندار وان كانت لكم الدار الاخره د دې زنا اعلان مباهله مطلب دا ویلا دی چې تاسو د جنت ټیکارانی دوی جنت وزمنګ دي امنګ چې اهل کتاب او موږ جنت ته ځو الله وی چې دې ته راځي چې خیر وګورو چې څوک درولني الله دې هلاکي دلته مباهله د يهودو سره ورته انکار لکم الدار الاخره وګچري استاذ لپاره ورستنه عند الله د الله سره خالصه یوازې من دون الناس سوا د خلقنا فدمن الموت عنه غاړي مرګ په دروژنو باندې ان كنتم صادقين کچري تاسو رښتینی ولا يتمنوا يجري نوار المرك أبدا همیشه بما قدمت أيديهم وسوف داغيت نوحي كريل أسنابهم والله عليم بالظالمين الله بولي بظالمان ومدي ولتجدنهم أحرص الناس وقام خابير من دور ددينا أحرص الناس لحرسان دخلقنا على حياة في الدنيا بندي دا يهود جدي يوخو د دهریان هم زیات چې په دنیا باندې په ټول باندې ومن الذين اشركوا دا کسان چې مشرکان دي شرک کړي دي مشرکان هغه په دنیا کې باندې په مرتبه دا هم زیات دي یو دعاهم وعلي هيدي لو عمر فسنا چې عمر ورشي دې تذکرا وما هو بمزازي من العذاب أن إذا خلصهم كي درر العذابنا أن يعمر كذا عمر درور العشي أن إذا خلصهم كي درر العذابنا در عمر شيخ عبد الجبار سے تفسیر کی لکھی دا کس رجل خلصهم كي دا عمر نشي كده نظر كلام عمر ورنشي وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون أو الله عليكم كده فأعرض المجرمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين